چې کله انسان د مور په ګېډه کې څلور میاشتې تېرې کړي او الله فرشتې ته حکم وکړي چې ته پکې ساه واچوه، نو فرشته د الله نه د یو څو خبرو تپوس کوي. یو پکې دا دی چې مر رزق الله د رزق به څومره وي، څه به خوري. ګوره ما لفظ استعمال شوی دی. نو فیکتبو دې لا د مور په خېټه کې چې د روزي ولیکلی شي چې دی به څومره روزي خوري او څه به خوري تر مرګه پورې، دا ولیکلی شي. نو روزي خو ستا دپاره مقرره ده، هغه کې خو دویمه شته دی نه چې کومې روجې د له خدای مقرر کړي دی به خامخا خوري. اوس اختیار ستا دی چې په حلال یې خوري که په حرام یې خوري. دې کې انسان مکلف دی چې کومې اوبه د له خدای مقرر کړي به خامخا څکې. اوس ستا خوښه ده که د ډنډو به څکې، حلال څکې، پاک څکې او که پلیت څکې. زه به یو مثال درکم، لکه یو ځای کې یو چینه ده پاکه او د هغې اوبه تاله مقرر دي چې دا به څکې، دومره لیټر اوبه به ته در وځې، دا به لازما څکې. اوس ستا خوښه ده که د دې چینې نه ځان ته لختې په پاکه ځمکه کې راولې او که په ګنده ځمکه کې راولې. نو مونږ ته شیطان دا ګنده ځمکه خوښه کړې ده. مونږ ته شیطان وایي چې په دې ګند په دې ډیران کې دا لختې راونه، په دې ګنده ځمکه کې راونه. ګورې په دې کې که دې رانوست د اوبه درته نه راځي، که په دې ډیراني لاره د لختې رانوست نو د تندې به مړ شي. نو مونږ په هغه ډیراني لار کې او په هغه ګند کې لختې وباسو نو ځان له اوبه راولو. هلکه په پاکه ځمکه کې ولې نه وباسې چې صفا پاکیزه؟ نو شیطان وایي نه دا لار ده، هغه نه ده. خدای وایي هغه ده، دا نه ده. نو مونږ د شیطان منو، د خدای نه منو. اوبه خو همغه به تاله خامخا راځي. نو په پلیته او په ګنده او په ډیراني لار ولې ځان ته لختې جوړی؟ چې کوم رزق د خدای مقرر کړي قسم دی همغه به خوري. ما راته قسم وخوړ، دا د حضور پاک وینا ده. نو په ګندې ولې راولي، په پاکه ولې نه راولي؟ زمارونو حلال لږ څیز کې چې کوم خیر او برکت دی، قسم دی که په حرامه په لکونو کروڑونو کې هغه خیر او برکت وي. په حلال الله خوشحالیږي. د حلال نه چې د کوم وجود او کوم غوښه زرغونه شو جنت ته به ځي، او د مردار حرامو نه چې کوم غوښه زرغونه شي نو دوزخ ته به ځي. د حلال رزق برکات ته تننوي. زمونږ د دین په امامانو کې یو دوی امامان تیر شوي دي. یو ته امام شافعي رحمت الله علیه، یو ته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. دا امام احمد ابن حنبل په دې ټولو امامانو کې کشر امام، مشران امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک صاحب دی، او امام شافعي او احمد ابن حنبل کشران دي. خو بیا په دې کې امام شافعي رحمت الله علیه مشر او احمد ابن حنبل کشر، او د امام شافعي رحمت الله علیه استادمو او امام احمد ابن حنبل شاگردمو. دی د حضور پاک د هجرت په 164 سال یو سل او څلېرویشتمه هجري کې پیدا شوی. 164 یعنی د پیغمبر مبارک د هجرت د واخله د ده د پیدایشه پورې 164 سال و، یو سل څلور شپېته دی پیدا شو. مور یې تربیت وکړه، ځکه پلار یې مړ و. دی دا د 2 کالو چې پلار یې مړ شوی مور ته پاتې شو، او په عراق کې پیدا شوی دی. خو عربي ګورئ، هغه زمانه کې د عراق د کوفې او د بصرې د علاقه فارسي وه. دا فارسیانو دی به فارسي وي. دا وروسته بیا د حضرت علي رضی الله عنه چې کله کوفې ته راغی نو د دنیا صحابه ورسره رالل او ډېر تابعین رالل. نو دې خلقو بیا د هغوی نه عربي زده کړه. نو دا بیا بعضې پکې د عربیون نسلو، هغه پلار او نیکه او میندې د عربو نه راغلي و دلته اوسېدل، او چا دلته عربي د هغوی نه زده کړه. نو دې عربیون نسل و پلار یې عربي او د شیبان و شیباني نسل او مور یې عربي وه. نو په 140 هجري کې دی پیدا شو. دی لا ماشوم و چې پلار یې مړ شو. ټول تربیت یې ګورې مور کړی. مور چې صالحه او دینداره نو د بچي نه ملغلره جوړېدی شي، او مور چې بېدینه بدعمله نو د بچي نه ملغلره نشي جوړېدی، د بچي نه ګند جوړېږي، بیا لوپر ته جوړېږي. نو داسې زمانه تېره کړله زمارونو.
چې په غربت او په غریبۍ وخت تیر کړي ډېر په غربت مزدوري به کوله او سبق به وی علم به حاصلو علم به حاصلو علم او ګرځېده به او هغه زمانه کې چې څومره دنیا وه په هغې وګرځېد مکې ته او مدینې ته یمن ته کوفه بصره خو خپلې علاقې وې دې کې وګرځېد او د ډېرو غټو غټو علماو نه محدثینو نه د حضور پاک حدیث په زده کول حافظ الحدیث صاحب د رسول الله مبارک او د صحابه او تابعینو چې کوم مرفوع موقوف او مقطوع روایات دي نو مولا علی قاری لس لکه ویلي دي وی د لسو لکو روایاتو د احادیثو حافظ او حافظ ابن حجر وینا د 14 لکو احادیثو حافظ 14 لکه روایات مرفوع موقوف مقطوع دا زمونږ طالبان پې پوهېږي خو د 14 لکو احادیثو دی حافظ د قرآن شریف حافظ ډېر نیک سړی و ډېر پارسا 40 کاله پس ګورې ده واده کړی دی د 40 کالو پورې ده واده نه کو وی علم طلب کوم وروسته به واده کوم د ګیو حدیث د کول ولې چې واده وکړم نو بیا خو زه علم نشم حاصلولی بیا خو زه د وطن سفر نشم کولی نو د 40 سال نه پس واده کړی 40 کالو پورې واده نه کو او لګیاو او د علم په طلب کې او د حضور پاک حدیث په ځان سره لیکل یو کتاب یې لیکلی مسند د امام احمد ابن حنبل او نور بلا کتابونه لیکلی دي او احادیث د رسول الله مبارک به یادول هم زمارونو زما مقصد د هغه ټول واقعات ته نه ویم د دا درته وایم چې د به مزدوري کوله غریب او علم به حاصله غریب انسان امور غریب و لیکن د حرامو نه ځان ساته حلال به خوړل حرام خو څه کوي چې مشتبه شی نه دی چې کم شیز کې اشتباه به وه د هغې نه هم ځان ساته او ملا علی قاري د ده په واقعاتو کې یو واقع لیکلې ده و یو ځل کور کې ناستو نو بیبي ته وی ډوډۍ راوړه نو روټۍ وله راوړه نو چې روټۍ ورته کېښوده او د اوچته کړه نو وی د دې روټۍ نه خو ماله د حرامو بوی راځي د کشف خاوند حالانکه د ډوډۍ نه چاله بوی کم ځای ورځي د حرامو او د حلالو دا خو الله ته پته ده خو د نیکانو خلکو ته بعضې وخت کې الله پاک کشف وکړي هغه څیز چې په دې سترګو نه محسوسېږي په دې پوزه نه محسوسېږي په دې غوږونو نه محسوسېږي دړه په پوزه او دړه په سترګو دړه په غوږونو ورته الله هغه وښایي د کشف خاوندو 100 کرته رب العالمین په خوب کې لیدلی دی 100 کرته 100 بار دا حافظ ابن کثیر هم لیکلی دی او دا نور علماء هم لیکلی دي 100 کرته الله په خوب کې لیدلی دی او چې پس یو کم 100 کرته ولیده که نه نو پړه کې سوچ کوي وی الله که دې ځل مې ولیدني او تپوس په ده نه کوم خو خدای چې هغه تپوس راته په خوب کې رایاد کې ځکه بعضې وخت کې خوب کې خو د سړي خپل اختیار نه نو چې په سلم کرته رب العالمین په خوب کې ولیده نو هغه خبره ورته خدای په خوب کې ور یاده کړه نو د الله نه یې تپوس وکړو وی الله هغه څیز راته وښایه چې بنده پې تا ته ډېر زیات در نږدې کېږي ګوره داسې تپوس کوي دا تپوس نه کوي چې خدای په ځمکه کې یو خزانه راته وښایه مونږ خلک خو دا وایو چې خدای پاکه نو چې خوب مې ولیدې او تا ته مې ولیدې او یا مې حضرت خضر ولیده او چې ښه مضبوط د غر د سرو زرو یو غر تپوس ته وکړمه چې بس خورې لرې کړمه او لاندې سره زري او دا سره زر دراشو کوم مونږ دا خوبونه مونږ دې سوچ کې پراته یو یقین وکړه ګورې زه درته حقیقت وایم ډېر خلک ما سره رابطې کوي لږ نه په دې ډېرو خلکو کې په ټیلیفون چې کم تپوس کوي یو داسې کوي په دې کې 2 کم 100 کسان هغه دي چې د دنیا متعلق په پریشانۍ کې پراته دي دا وایي یاره جي پریشانۍ کې ما د څه عمل وښایه دعا راته وکړه څه پریشاني ده زوی نافرمانه دی تجارت کې نقصان دی دکان کار نه کوي پیسې پوری دي په بل دقه کې خلک لګیا دي یو کس 2 بدی چې جی پریشان ما مونځ ته مې شوق نه کېږي څنګه وکړم یو کس په 100 کې 2 بدی چې پریشان یم بچي مې بد عمل دي چې دا نیکان شي دا به ډېر لږ خلک دا ته زه ګوره حقیقت په جومات کې ناست یم
کم خلق دی چې دا وایي چې بچی مې مونځ نه کوي څه وکړم ورسره څه وظیفه یا څه طریقه یا څه ورسره وکړم مونځ ته مې شوق نه کېږي تهجد له نشم پاسېدی دا ډېر کم خلق تپوسونه کوي په سلو کې 98 کسان دا تپوس کوي رزق تجارت د بچی نوکری د نوسی نوکری د ښځې نوکري دا یعنې موږ د دنیا پسې لیوني سپېلني لګیا یو اخرت یې دا څونه ژوند به یې زمونږه په دې دنیا کې به تر څو موږ جمدي پراته یو دا مرګ به نه راځي دا قبر به نه راځي دا زمونږ کله تاسو څه سوچو کې د شپې چې کله وده کېږي هر یو سړی د خپلې محلې په کورونو نظر واچوي چې ستاسو پړوان دی په دې محلو نه څونه خلک جنازې لاړې وګورئ داسې کور به ما ته وښایې چې هغې کې نه جنازه نه وتې یو یا دوه یا درې داسې دوستان به ستاسو د دوستانو پلاران به او مشران به وګورئ په دې مخ د ځمکه نن هغه کم دي داسې مونږ هم روان یو خو هر سړی د دنیا په سوچ کې دی د دین په سوچ کې هېڅوک هم نشته هر سړی د پیسې په زور کې دی چې پیسه ډېره وګټم د دین سوچ کې هېڅوک نشته هر سړی د دنیا د ځمکه کې لګیا دی نښتی دی د قبر او د آخرت فکر یېر دی بالکل ختم نو د ده سوچ دا دی چې الله دا را یاد کا نو الله ور یاد کړل الله هغه شی راته وښایه چې په قیامت کې تا ته پې الله بنده ډېر زیات در نږدې کېږي هغه شی راته وښایه رب العالمین ورته ښکلی جواب کوي وی احمده ما ته چې را نږدې کېږې نو زما په قرآن به را نږدې کې بل شی دومره نشته چې ما ته پې را نږدې شي ما سوا د قرآن حکیم نه قرآن لوله ما ته به را نږدې کېږي څومره چې قرآن زیات لولې هغه مرو ما ته زیات را نږدې کېږي د الله رحمت ته به نږدې کېږي د الله کرم ته به نږدې کېږي او د قیامت پر ورځ د خدای دربار ته به په اسانه نږدې کېږي بیا تې تپوس کوي بیا اقرأه بفهم او بغیر فهم که پوهېږم پې لولمه او که پې نه پوهېږم ولې عرب خو چې لولي په معنا پوهېږي مولیان چې لولي نو په معنا پوهېږي نو عوام خو چې لولي نو هغې خو په معنا نه پوهېږي دا څومره عوام چې د قرآن شریف تلاوت کوي نو دې خو په معنا نه پوهېږي نو چې زه ولولم او په معنا پوهېږم به در نږدې کېږم او که په معنا نه پوهېږم لولم بیا به هم در نږدې کېږم وی الله وفرمایل احمده که په معنی پوهېږې که نه پوهېږې خو چې زما په قرآن د ژبه ګرځي نو ما ته به پرې رانږدې کېږي بعضې خلک وی چې د قرآن په معنا نه پوهېږې او تلاوت کې نو ثواب پکې نشته دا خلک د تلاوت نه ظالمان منې کوي په معنا څوک پوهېږي په سلو کې نه چې په زرو کې یو کس به د قرآن په معنا پوهېږي نور خو نه پوهېږي دا ترغیب ورکه چې د قرآن معنا زده کړه دا ترغیب ورکه چې د قرآن تفسیر زده کړه دا ترغیب ورکه چې د قرآن مقصد دا دی چې موږ د قرآن په معنا ځان پوه کړو دا ترغیب ورکه چې په معنا پوهېږي او تلاوت کوي نو سم خوند کوي سم ډېر ثواب دی پکې دا ترغیب ورکه چې د قرآن مقصد دا دی چې د قرآن په معنا موږ ځان پوه کړو عمل پوه کړو عمل هله کېږي چې په معنا ځان پوه کړي خو دا مه وایي چې په معنا نه پوهېږې نو ثواب پکې نشته حضور پاک څه فرمایي وایي چې من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة چا چې د قرآن یو حرف ولسته نو یو نیکي ملاویږي نیکي والحسنة بعشر امثالها یو په لسته نو حرف خو معنا نه ورکوي او لسته کې پې ملاویږي او بیا فرمایي لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف وی الف لام میم یو حرف نه دی درې حرف دی نو په دې 10 نیکۍ ملاویږي نو پیغمبر مبارک وی په الف لام میم 10 نیکۍ ملاویږي د داسې لفظ انتخاب یې وکړه چې د هغې په معنا مولیان هم نه پوهېږي د الف لام میم په معنا عوام خو څه کوي مولیان هم نه پوهېږي او 10 نیکۍ پې ملاویږي نو احمد ابن حنبل نه چې الله نه تپوس کوي وایي که څوک پوهېږي که نه وایي که پوهېږي که نه پوهېږي خو چې زما قرآن زما الفاظ دا څوک په ژبه باندې وایي نو الله به پې اجر او ثواب ورکوي دومره نیک سړی
امام احمد ابن حنبل. نو کشف ورته کېده چې سړی سل ځله الله په خوب کې ویني، د لوی مرتبې خاوند. نو کشف د چې ډوډۍ اوچته کړه، نو بیبي ته وایي دې نه خو د حرامو بوی راځي. بیبي ورته وایي چې نه اوړه تا راوړي ته خو حلال راوړی، خشاک ستا د کور دی، اوبه ستا د کور دی، نو حرامه د کم ځای نه شو. اوړه خو چې هغه ګلې کېږي نو ډوډۍ پخېږي خوړو نه که مالګه هم ستا د کور. بیبي ورته وایي یو خبره مې یاده شو، خمبیره مې د پلانکي د کور نه راغوښتې. خمبیره نه وه، یاره کیدی شي چې دا خمبیره مې د چا د کور نه راغوښتې وه، د هغې د کور نه پکې څه حرام راغلی. وی نه خورم ډوډۍ. حالانکې زموږ علماو لیکلي دي چې یو انسان ته یو ډوډۍ ته کېدې او ستا د خپل کور یو تا ته غالب ګمان دی چې دا حلاله ده، نو ته په تفتیش مکلف نه. چا ډوډۍ له بوتلې او تا ته پته ده چې دا سړی حلال خور دی او تا ته یې ډوډۍ کېښوده، ته په دې نه مکلف چې تپوس وکړې چې دا حرامه ده که دا حلاله ده. نه خوره، بس اپویشه او خدای پیشه. که هغه حرامه راوړي اپویشه خدای پیشه، تر څو چې ستا غالب ګمان دی چې دا سړی خو خپله تنخواه اخلي، دا سړی خو خپله ځمکه کري او خپله ذمېداري یې ده، دا سړی خو خپل تجارت کوي او لګیا دی، نیک سړی هم د خپل منځونه هم کوي، بس ده به حلاله پخ کړي. خدای پیشه هغه پویشه خوره. تا نه دا تپوس خدای نه کوي چې تا ته تپوس کړی او که تا ته تپوس نه کړی. د عیسایي د کور نه عیسایان دي او د هغوی د کور ډوډۍ خورې، بس خوره. هغه د حلاله کړې ده، د عیسایانو ذبحه جایزه ده خوړل. هلکه که ته به یاره ده به په دې چیلي باندې په دې ګډ د حلالولو وخت کې به د عیسایي به بسم الله ویلي، اکه به نه ویلې. رسول الله مبارک فرمایي ته پې بسم الله وایه پرېږده خوره. لیکن امام احمد ابن حنبل دې ته ورع وایي، د پرهیز ته ګوره وی نه خوره. ښه څه موده پسې د بیبي نه تپوس وکړه، وی هغه ډوډۍ چې ما نه خوړلې هغه څه شوه؟ وی صاحب تا نه خوړه، سوالګري به رالل سوال به کو خیر راوړی خدای مو بخه، مونږ به ورته وایي دا ډوډۍ شته، مونږ هم ونه خوړه، چې تا نه خوړه مونږ هم نه خورو. نو سوالګري له به مې یوړه، هغه ته وایي چې دا ډوډۍ ده خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. ښه احمد چې نه خوري زه یې څه له خورم؟ سوالګري هم نه اغېشته. د دې زمانې سوالګري نه دي ګڼ، د دې زمانې سوالګري خو به دنه سوال هم کوي او که په کور کې او په بیټک کې څوک نو غلا هم دنه کوي. دوی خو حلال و حرامو ته نه ګوري، دا سوالګري په هره طریقه چې خوچې ده نو بس. نه د هغې زمانې جدا سوالګری وی نه خورم چې احمد نه خوري، زما څه کار دی چې زه خورم. اوس خو عجیبه دی، د یو کال پخوا ډېره زمانه وشوه په دې د قصخانه کې روانو، یو لنډۍ غوندې داسې پوټینۍ غوندې داسې دونه پوټۍ، هغه یو خپل طریقه واردات دونه پوټۍ ورته روان وم، خیال مې نو هغه به دا چل کو چې د خلکو د خپې ته به یې ور ټوپ کړی، د دې خپې عمره و او دا خپه به یې کلکه د سړي نه راونیوه او یې پیسې راکړه، 100 روپۍ را 100 روپۍ دی. ای خدای، او دنیا را غونډه به تماشې ته خلک ولاړو، هغه چا به ورته ویوي نه در کوم، بس دغسې به کلک نو څو ماله 100 روپۍ را، نو 100 روپۍ به ورکړه، نو ټوپ پې کړی دی، نو بل ته به یې ور ټوپ کړی، نو بل ته ما خیال نو خلک هم ولاړ چې ما ته یې را ټوپ، چې موږ خلکو خندل 100 روپۍ دی دو. مې لرې شه مړه خوښ جامې د له ټولې ظالمه سپینې جامې مې دي او د خاورو دې راله وډړلې خوښ. نه 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 چورته 100 روپۍ دی دو پرېږدم نه، څوک مې اوچت کمې په دا سر دی وه نیغ دی وه، دا د کوم طریقې واردات دي؟ هر چا ته ور ټوپ کې 100 روپۍ مې چې څوک مې نیغ کمې په دا مازدیګر د نه اوس ښه مضبوط څوک وباسم چې تا ته زه عقل وښیم. سوالګرې خو رټل نه پکار، اما السائل فلا تنهر، رټې به نه، خو دا ستا طریقه غلطه ده، عقل درته خول پکار دی. بس زر اخوا شو ټوپې کړې، خلکو ته مې وی راغونډ شوی ته هغه سوال کوي د خلکو نه، 100 روپۍ غواړي، تاسو نخرې جوړې کړي، دا نم ډرامه جوړه کړې ده. خدای ته وګوره دا څه کړ. نن سبا زما وروڼو په دې پېښور کې په دې بار په اسلام آباد کې د ګاډي مخې ته خشته جینکۍ به ګرځي، په خدای عقیده او سوال به کوي، مسکې مسکې به راته کېږي او پیسې به دنه وصولوي او په بله جامه کې د ګناه دعوت درکوي، د سوال په جامه کې.
اسلام آباد کې په پنډه کې یو ځل روان وم په مری روډ باندې هلته اجلاګان راوتي او سوال یې کړ اجلاګانو لګیو یو ګاډي پسې به یې منډه والا بل پسې به یې منډه والا او سوالونه یې کول او ځانونه یې خشته کړي دا طریقې د سوال په مختلفو لارو راوتي دي خلک څوک د جوماتونو په نوم چندې غواړي جومات نشته څوک د مدرسو په نوم بیا دې چندې غواړي په خدای که مدرسه په سوزکي روان کړي دي او موټرې روانې کړي دي ځان له هر چا یو کاروبار شروع کړی دی موټرې روان کړی ځان له په شپېته زره کمزورې موټر اخیستی لوډ سپیکر یې پې تړلی دی او دوه درې بچي ځان سره کړي دي او په کوڅو کې چغې وی خدای مو بخا او مدرسه ده او یتیمانان دي پکې دا به وایي او د لوږې مړه شو ماشومان او دا جامع نشته او بلستن خدای دې په تڼاکه سړکورې کا طالبان دې مسپک کړل او مدرسه دې مسپکه کړه یتیمانان کم دي په مدرسه کې تاسې خو دغه چې دی امین هم یتیم دی که په دې نسبت وی یتیم هغې ته وایي چې ماشومې نابالغې یو پلار یې مړې بالغان که دا معنا یتیمانان چې پلاران یې مړې دي نو خو موږ ټول بیا یتیمانان یو دروغ وایي ظالمان او پیسې راغونډئ د خلکو نه یو پیزو تاسو یې ټول پیژنئ دی راته نوم ناري جومات له به ظالم چنده غونډول او ټوله به یې خوړه نو په دې شیرګل علاقه کې زه روان وم هلته یې چغه واله وی خدای مو بخه که نغدیني د چرګ واګی راوړی و د ظالم بچیا سمه فارموله دې راټینګه کړې ده ځکه د ښځو سره خو د اګې د چرګو وي که نه نغدیني او دا هغه ځای نه دا د چرګ واګی وله را روانه وي چا دوه او چا درې او تپوس به یې ترې کو څو دي دوه اګې خو ړوند و که نه څه دی نوم د پلانکې خدای مو بخا پلانکي د پلانکي زوی دوه انډې راوړې اګې او خدای ته واړه جنت ورکوي ته خدای دې مې تباه و برباد کا په دوه اوږو دې ته جنتونه هغه ورکړل مونږ به په سارا منډې وو مونږ به څه کوو مونږ خو هم د جنت په تمه یو خدای پلانکي 10 روپۍ راوړی ته جنت ته یو خو ګورې په دې ځان پوه کوې جنتونه ډېر شي دی ته نه دي ښه بعض مفسرینو لیکلی دي نومونه مو ته لیکلي جنت عدن او جنت مأوى جنت فردوس او راجح قول دا دی چې دروازې د جنت ته دي او جنتونه بې شمېره دي نو چغې به یې والې دوه انډې ما وی ظالم بچیه چې د دې کوڅې نه وځې نو ښکاری خبرې د انډو ډکه کړي او انډه خو هم په 25-30 روپۍ ده نن سبا سمه فارموله او دا ماشومانو چې دا اګې را خوشې کړې وې ولې ماشوم په دې خوشحالېږي زما نوم په لوډ سپیکر والي ماشومان مور ته جاړي ما هله شابه اګې راکه حافظ صاحب له وړم په چنده کې چې دې خوا را روان و زه ما پکې بیان هم وکړ چې راتلم اوس اوس حافظ صاحب سوزکي کې ناست دی اوس او یې اګې ماته کړه او په دې مری راواړوله ما هغه ډریور ته مې ته ورمخکې شه چې ورمخکې شو مې پیدا مې لوډ سپیکر دی بند کا ما ته شیخ صاحب ته ما وی هو مې خوار شي جومات له خلکو نه انډې راغونډې او اوس کې په خپله اما ته وی په دې مری لاس کېښود وی دا هسې چغې وایي څه داسې چغې وایي نو دا د جومات په نوم د مدرسو په نوم نه مدرسه شته او نه جومات شته چنده جایز ده مدرسې دپاره رسول الله مبارک د تبوک د غزا دپاره په خپله چنده غوښتې ده د بعضې صحابو دپاره هم د صحابو نه پیسې راغونډې کړي دي مدرسه بې چندو نه چلېږي خامخا به چنده خو د عزت په شکل هم چې مدرسې جومات د عزت په شکل دا د بېعزتۍ چندې سوزکي ګرځوه او لارو کې چغې وها ټول خپل بچي دي خوار شي ماشومان دې ټول سوالګري کړل او د پلاسټک هغه ښکری وسرۍ هغه دوکانونو ته خلکو له ټولې سپېمې پې د خلکو سوری کړی راکه پیسې راکه زیده نه کم دا کاروباري سوالګري نو خیر دا خو ته یو مسله د دین ذکر کړه چې پیښې چې دا سړی کاروباري سوالګری دی چې پیښې چې دا سړی دا زنانه د سوال په جامه کې خلکو له د ګناه دعوت ورکوي او دا زنانه کله او مخګر دی او سوال کوي او چې پیښې چې مدرسه او جومات نشته او صرف چې خپل خېټې دپاره چندې غونډوي چې 1 روپۍ والا ورنکړي 1 روپۍ چې تاسو نه ورکوئ دا خلک به بیا دا چندې نه غواړي دا خلک به بیا دا سوالونه نه کوي او چې پیښې چې صحیح مدرسې شته او د عزت په شکل کې دی د خلکو نه چنده غواړي نو د خپل وس نه زیاتې وله ورکوه چې مدرسه کامیابه شي او چې دا د مدرسې دپاره وایي که نه چې یتیمانان دي دا طالبان سپکوي او دا مدرسه ده او د لوږې خلک مړه شو ولې د لوږې مړه شو زمونږ طالبانو له خدای ښه ډوډۍ ورکوي
او دا دی او دا اوبه نشته او ټیوبویل نشته او پلان کې نشته نو مه کوه مدرسه د شرموه مه مدرسه طالبان مه شرموه جومات مه شرموه ظلم مه کوه بهر کې خبره مې دی پورې کوله چې سوالګرو به غوښتله او سوالګري له به یې ډوډۍ وړله وی دا ډوډۍ واخله خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلې او چې هغه نه ده خوړلې مونږ یې هم نه خورو څه موده پس امام احمد ابن حنبل کور نه تپوس وکړو یاره هغه ډوډۍ چې مو نه خوړه څه شوه وی صاحب تا هم نه خوړه مونږ هم ونه خوړه سوالګرو هم نه اغېشته نو د دجلې دریاب ته مو غورځوله د کبان به وخوري زما رونو امام احمد ابن حنبل په خپل جون کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړ چې پته نشته چې دا ډوډۍ به د کم کب خېټې لتلي حالانکه په شریعت کې کب خوړل جایز دی مونږ چې دا څومره کبان خورو مونږ ته څه پته لګي چې دی حلاله خوړلی دی او که دی حرامه خوړلی دی کب څه مکلف خو نه دی که نه چې حلاله به خوري که یو سړي ته پته وه چې دی غوا ته دې وخت کې د حرامه ور واچوله او حرامه خوري نو پې مسکه لیکن چې دا پته نه لګي نو مونږ ټول په بازار کې پی نه اخلو خلک یو بل له پی وړي مونږ ته څه پته لګي حلاله خوري او که حرامه خوري خدای پیشه او سړی پیشه او کبانو څه پته لګي چې کبانو حلاله خوړل او که حرامو کب خو په دې نه دی مکلف چې خدای ورته وایي حلاله خوره او حرامه مه خوره لیکن دا د هغه ورع او د هغه پرهیز اوسئ چې هغه د مشتبه شي نام ځان ساته امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي ښه دا وره امام بخاری وی زما پلار چې مړ شو ما ته بلا پیسې پرېښودې چې په دې به علم زده کې وی پلار راته وی چې محمده د امام بخاري نوم محمد ور پلار نوم اسماعیلو چې محمده چې څومره پیسې مې درته پرېښې دي بچې علم پې وګټه په دې کې حرامه څه کې چې 1 روپۍ مشتبه نشته چې شکی پکې چې دا حرامه ده هم پکې نشته څومره برکتونه د خلکو له خدای ورکړل رزق حلال روزي حلال وه چې روزي حلال او رزق حلال ستا به مونځ تم شوق کېږي ستا به روجې تم شوق کېږي ستا به عبادت تم شوق کېږي ډېر خلک وایي جي مونځ ته شوق نه کېږي عبادت ته شوق نه کېږي څه شوق به وشي ټول وجود دی د حرامو نه ډک دی ته حلال وخوره چې ستا مونځ ته شوق پیدا کېږي که نه ته مردار خورې نو عبادت ته به د شوق د کم دی نه پیدا شي حلاله کې برکات دي همدا احمد ابن حنبل د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد دی یو ځل داسې وشوه چې امام شافعي هغه استاد دی هغه یو قافله راتله بغداد ته د مصر نه امام شافعي په مصر کې دفن دی نو قافلې والا له خط ورکو او په خط کې لیکلي و احمد ابن حنبل ته وی احمد ابن حنبل ډېره موده وشوه زما ستا ملاقات ونه شو زما ډېر یاد شوی یو ټیم راته وښایه چې ته ټیم کم ټیم کې په کلي کې زه ستا ملاقات له درشم بیا استاد شاګرد ته وایي دومره لوی سړی دی یو ټیم راته وښایه چې کم ټیم ته په کلي کې زه ستا ملاقات له درشم چې احمد ابن حنبل ته خط راورسېدو نو ملامته شو اوهو زما استاد زما د ملاقات ارمان کوي نو چې قافله واپس ته نو هغې خط ورکړ خط کې ورته لیکلي چې استاد صاحب محترم زه معافي غواړم په کار دا وه چې ما ستا ملاقات له درغلي خو زه په پلانکۍ ورځ یو قافله در روانه ده او هغې کې ستا ملاقات له درځم دا خط شافعي صاحب ته ورسېد هغه قافله کې احمد ابن حنبل روان شو مصر ته د امام شافعي رحمت الله علیه ملاقات د دې د استاد دی بلا مزل دی صاحبه د عراق نه وانه تر د مصر پورې چې هلته لاړ مصر ته نږدې شو نو امام شافعي رحمت الله علیه زبردست استقبال ولا وکړ بلا شاګردان او دوستان ولې امام احمد ابن حنبل را روان دی شافعي صاحب ملاقات له نو خلکو خو یې نوم اورېدلی چې ډېر لوی محدث دی د حدیث استاد دی او ډېر لوی پرهیزګار انسان دی او نیک انسان دی نو دنیا چې شافعي صاحب راووته نو د قافله کې را روان دی احمد ابن حنبل نو د دنیا استقبال وشو نو بادشاه را چانه تپوس وکړو دا جلسه جلوس ته څه دی وی دا د امام شافعي صاحب شاګرد را روان دی احمد ابن حنبل د هغه استقبال له شافعي صاحب وتی دی او خلک وتی دي بادشاه وي موږ به موضوع چې دومره لوی سړی دی ځکه د احمد ابن حنبل نوم خو بیا نه پهچانه شخصیت و مشهور بادشاه وزیران لوی استقبالی وشو په قافله کې احمد ابن حنبل راورسېد
امام شافعي صاحب او ټولو په خیر علی مبارکباد. نو بادشاه شافعي صاحب ته وی حضرت دی به زما میلمه احمد ابن حنبل. شافعي صاحب ورته وی نه ما راغوښتی دی او زما میلمه وی او ته به هم راسره میلمه. شافعي صاحب ډېر مالدار او مهمان نواز انسان. خیر امام شافعي صاحب ډوډۍ برابر کړله. احمد ابن حنبل بادشاه وزیران هم پکې ناست دي، نور علما هم ناست دي چې درستخان یې څنګه وغوړو. دلته شافعي صاحب ناست دی، مخامخ احمد ابن حنبل ناست دی، بادشاه وزیران هم یو خوا بل خوا ناست دي. ډوډۍ شروع شو. چې ډوډۍ شروع شوه نو امام احمد ابن حنبل لګیا دی او سمه ډېره ډوډۍ خوړه او زر زر لګیا دی. د دې ماشومانو ورته خیال دی چې کوم ماشومان د امام شافعي د کور واړه دي که نه، هغوی د جامونو کې اوبه مو به ګرځئ، هغوی ورته خیال. او قانون هم دا دی چې خلک دې میلمه ته نیغ نیغ ګوري چې میلمه ډوډۍ خوري. په میلمه د خلکو نظر زر زر یې ډوډۍ خوړه او ډېره یې خوړله، خلکو بس کړی او دی لګیا دی. خلک ډوډۍ خلاصه کړه او دی لګیا دی ډوډۍ خوري. شافعي صاحب هم مړه کې وایي چې دا سړی به ډېر وګیرو. ماشومان هم په سوچ کې دی. هلته بادشاه ټول خلک ورته ګوري چې څنګه ډوډۍ وخوړلې شوه. او شافعي صاحب کور ته لاړ نو هلونو ته تپوس وکړو، ورته وی بابا جي بابا میلمه کوم یو؟ احمد ابن حنبل. وی بچی چې ما ته مخامخ ناستو، دا هغه چې ته وی د حدیثو استاد دی او د حدیثو حافظ دی او ډېر نیک دی او بچی هم دا دی. نو وی دا نیک سړی داسې ډوډۍ خوري لکه راده چې وخوړه. زمانه د سنتو وسیب د سنتو چې بچا پوټیم خلاف کو، ماشومان هم پې پوهېدل. ډوډۍ دې ته وایي راده چې وخوړه. دومره ډېره ډوډۍ موږ خو یې په شرمونو شرمولو. موږ خو خلکو ته وایي چې ډېر نیک سړی دی او د سنتو تابع دی او بادشاه ټولو وزیرانو ورته نیغ نیغ کتل، موږ خو یې شرمولو. دا سنت دې ته وایي. دومره ډوډۍ څوک خوري؟ ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روټۍ خوري نو خېټه درې ځایه کړه. یو ځای کې ډوډۍ ور واچوه، یو ځای کې اوبه ور واچوه، یو ځای په دې معده کې خپل ګیسي یا دا چې ته دا ساه اخلي دا پړپوس زور اخلي معدې له زور ورکوي، یو یې څه خالي پرېږده. که په دې عمل کې خدای شته که څوک ناجوړه شو، خو لاول زو بیا تاسو په دې زمونږ عمل نشته. مونږ خو چې څومره ډوډۍ وي دومره وخورو چې د اواز یې خو څه کوي چې هغه د اوبو ځای هم پکې پرېنږدو، دومره وخورو. زه یو ډاکټر له تلم، مریض مله بوتلی نو ډاکټر له مریض راغی نو هغه ډاکټر هغه مریض ته وایي وی ډوډۍ خوره. وی څه خورم؟ پرهیز. وی نشته پرهیز، خوره. او ته بیا وایي جي ما ته خو ډاکټران وایي چې پر وی هغه ډاکټر له چا ته وایي پرهیز دی، نشته پرهیز. نو بیا ورته وایي وی ردې ردې مه خوره. په دې پوزه یې ورته ګلاس کېښود که نه، وی ردې ردې مه خوره. نور وی خوره ډوډۍ. نو موږ د کوم ځای پورې خورو؟ د سپېمو نو بیا په سپېمو دوکړی وو دونه وخورو که نه چې په سپېمو. بشیر جان وایي زه خو نشم تللی، پلاره ته به قدم والې ته لږه خورې. هلکه بشیره پیاده لاړ چې وایي نه جب دی پیاده، موټر راله خواله راولی، د پیاده نشم تللی، ته به ستا پلار به پیاده لاړ. تا لږ مال والي انخطي بشیر جان ته زما خیالي انخطي زه ورته کله وایم بشیره دا چرګوټۍ خوري اوبه خورو که نه. بیا ورته یم بشیره غوښه راته مخکې پرته راوي کم ده، بس که درستخان دې ته اوچت که نو بشیر به چپ کېږي، ورنه بس لګی. ټیک ویم بشیره؟ او دا دې ګوره په خپله زه خو دروغ نه ویم، زه خو ټیک ویم، خیال دې راغی. نو بیا په ناسته ودي نو خوراک چې ته په معده کې لږ ورچې ځای ډاکټرانو ته تپوس وکړې چېرې به نه ناجوړه کېږي. خو موږ خو په هغې ګزاره نه کېږي تر څو چې پوره شکور نه والې او پوره درستخان هم نه ختم کړی. مونږ کوم ځای ته نو هغه ډېره خوړه. نو هغه شافعي صاحب ته چې ماشومانو ووایي، شافعي صاحب ورته وایي وی بچې ما محسوسه کړه خو څوک میلمه دی او ما راغوښتی دی، اوس به چې په ډوډۍ تنګ وي نو څه له دې راغوښتی. نو د شپې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی مالا ځان لا کوټه کې بستره برابر کې، زه به ځان له سملم. نو ماشومانو ته وی لوټه ورته کېدی وځه ډکه ځکه شپې پاسې تهجد به کوي. سهار وختي شافعي صاحب وروته و د چې د جومات ته مانځله چې لاړل او هغه ماشومان یې راته چې بستره غونډې چې ویې کتل لوټه هماغسې ډکه پرته چې شافعي صاحب کور ته راغی، ماشومان یې ورته بابا ناشنا زبرګ دی ګورې راوستی دی،
زبردست حدیث و حافظ زبردست مولا بچے بیا څه چل شوی دی وی بیګې ټوله شپه خوب کړی دی او دس یې نه دی کړی تهجد یې نه دی کړی ګوره دا تقوا زمانه ماشومان هم وایي چې ولې تهجد ونه کړل وی بچې تاسو ته څه پته لګي وی لوټه همغسې ډکه پرته چې څنګه سارې ناشته کېښوده نو شافعي صاحب احمد ابن حنبل ته وایي شاګرده احمد یو تپوس ته نه کوم خفه کېږم دا کله نه بدل شوی ته خو چې ما سره د سبق وي ته خو بل شان انسان وي کله نه بدل شوی وی صاحب ولې وی ګوره زه خو در باندې خوشحالېږم ما راغوښتې چې څومره ډوډۍ اخورې زه خوشحالېږم خو دا ده چې بېګا د ډوډۍ د سنتو نه خلاف خوړلې ده زر زر لګیا وي خلک بس کړی او ته لګیا وي خوړه دی او ډېره دې وخوړه نو په دې نه چې په ډوډۍ خپه یم ډوډۍ هم تاله پخ شوې وه د نورو خلکو ستا د مخه وخوړه خو د سنتو خلاف هغه ماشومانو لوڼو م د ملامته کړل او بېګار یې تهجد نه دی کړی لوټه همغسې ډکه پرته او دست یې نه دی کړی دا ولې احمد ابن حنبل ورته وایي استاد جي زما خبره وایي بېګا چې زه ستا دې ډوډۍ ته کېناستم که نه او ما ډوډۍ ته وکتل وایي د ما د قسم په خدای وي ستا په ډوډۍ انوارات او تجلیات او برکات نازلېدل ما په دې سترګو لیدل داسې حلاله ډوډۍ ما په ژوند کې نه وه لیدله چې بېګا مې وخوړه وی ما وی احمد راشه تکلشه خوره حلال رزق دی چې څومره ډېر اخورې وخوره د دې برکات په پیدا کېږي انشاءالله بیا به روجي ونیسم سور ودې خو نن به یې خورم ډېره به خورم حلاله روزي ده داسې چېته ما نه ده لیدلې ما ته ښکارېدل چې د الله کرمونه او رحمتونه او نوازشات او د الله رحمتونه پرې راورېدل نو ما که بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده نو په دې وجه نه په دې چې زه د حلاله ډوډۍ ده سمه ډېره وخورم او استاد جي وی ستا ډوډۍ بېګا په ما کې دوه صفته پیدا کړل ګوره د حلالو برکت ده وی یو یې راکې د علم صفت پیدا کو یو یې راکې د عمل صفت پیدا کو وی د علم صفت یې راکې دا پیدا کو چې بېګا خوب نه راته ټوله شپه ویښ ومه نو ما د قرآن په آیتونو کې او په احادیثو کې سوچ کو د یو آیت نه او د یو حدیث نه مې په سلګونو مسلې راوویستې چې ردې آیت نه دا مسله معلومیږي دا معلومیږي ردې حدیث نه دا مسله معلومیږي دا را دغې حلالې ډوډۍ برکت او د عمل فایده دا راکړه چې بېګا ما د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی ځکه مې ستا لوټه نه دی استعمال کړی د حلال رزق برکت دقه حلال خورې نو ستا به عبادت ته شوق راځي ستا به تهجد ته شوق راځي او چې مرداره خوري مرداره څنګه چې د انسان دا وجود دی که د انسان وجود له ښکلې خوراک ورکې دا وجود ترقي مونی او چې د انسان د وجود له زهر ورکې مردار خوراک ورکې نو دا وجود ورسره مري او ناجوړه کېږي که نه ناجوړه کېږي چې ښه خوراک ورکه دی به ښه نشو ما کوي او که خراب خوراک دی ورکه مرداره غوښه دی خوړسخا دی پې خوړسخا سبزي دی خوړه زهر دی خوړل یا به ناجوړه شي یا به مړ شي دقه رنګې روح دی روح که روح له د حلال رزق ورکه روح به خشته خوشحاله بی نشونما بی او که د روح له د مردار خوراک ورکه روح به ناجوړی نو که حلاله دی وخوړه نو روح تر و تازه د عبادت ته به هم شوق کېږي منځ ته به هم شوقي درس ته به هم شوقي حدیثو ته به هم شوقي نیکو خبرو ته به هم شوقي او که مرداره دی خوړه نو روح ناجوړه دی ناجوړه بیمار دی نو چې بیمار دی نو منځ ته به شوق نه کېږي تهجد ته به شوق نه کېږي زکات ورکولو صدقه ورکولو ته به شوق نه کېږي روجې ته به شوق نه کېږي زموږ روح ناجوړه دی بیمار دی بیمار عبادت خو ډېر قیمتي شی دی عبادت ته شوق نه راځي لکه سړی چې جسماني بیماري او د ده له خوږ خوراک هم ورکوي دی وی نه خورم یاره ته دا پیرني وخوره په خولې مې ترخه لګي نو پیرني خو خوږه ده خو دی ورته ناجوړه دی نو موږ روحاني ناجوړه یو جی منځ ته مې شوق نشته ته روحاني ناجوړه جی عبادت ته مې شوق نشته ته روحاني ناجوړه جی تهجد لرې شم پاسېدی ته روحاني ناجوړه جی نفلي عباداتو ته مې شوق نشته ته روحاني ناجوړه په خولې کنځل کوم غیبت کوم دروغ وایم مسلمان سره ټګي کوم ستا روح ناجوړه دی روح جوړ کې د روح علاج وکې په خدای قسم عبادت باندې خو الله ته بنده نږدې کېږي نو ستا به عبادت ته شوق پیدا شي روح به پسه جوړیږي چې حلال خوراک پې خوري
ځکه خو پیغمبرانو ته الله حکم کړی دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا پاکیزه حلال او په حلالو کې پاکیزه خوراک خورئ چې روح هم ښه تکړی نو حرام مرداره کې برکت نشته په حلالو کې زمرونو برکت دی امام احمد ابن حنبل یو دوه ټکي درته وایم په طالبه کې 15 حجونه کړي حافظ ابن حجر په تهذیب التهذیب کې لیکلي دي او 3 پیاده حجونه د عراق نه کړي 261 هجری کې وفات دی او زمرونو چې وفات شو کنه هغه قصه ډیره اوږده ده او ډیر ظلم ورسره شوی دی په مرګ کې هم انتهایی ظلم ورسره شوی دی چې وفات شو نو په جنازه کې زمرونو په جنازه کې د په جنازه کې لسو لکو خلقو شرکت کړي څومره خلقو لسو لکو خلقو په جنازه کې شرکت کړي لس لک خلق او په دې لسو څلوېښتو میلیونه خلق را روانو جنازې له د 40 میلیونه خلق راغلي دي 40 میلیونه او سیر اعلام النبلاء لیکلي دي سیر اعلام النبلاء زه درته حواله در کومه چې په د جنازې د وجې نه 100,000 کافران مسلمانان شوي صرف د جنازې د وجې نه چې دومره لویه جنازه 100,000 کافر د د جنازې د وجې نه مسلمانان شوي دي دا سیر اعلام النبلاء لیکلي دي او صاحب من په جنازه کې دا چې څومره خلق دي شل اخا او په دې کې نه دا امام او وفیات العیان سے لیکي سیر اعلام النبلاء لیکلي دي چې په جنازه کې 10 لک خلقو وفیات الاعیان کې لیکلي دي چې 14 لک سړي او 15,000 ښځو جنازه کې شرکت کړي د سپونه او شمیرل کې دومره سپونه دي او اندازه واغشت چې په سب کې دومره کسان نو څوک شمیرل خو نشي کولی چې د سب کې دومره دی او سپونه او شمیرل او صاحب من امام دغه لیکلي دي دا څه ورته وایي حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دا حافظ ابن کثیر بلکې تهذیب التهذیب کې حافظ ابن حجر یو عجیبه خبره لیکلې ده تهذیب التهذیب کې حافظ ابن حجر لیکلي دي چې 230 سال پس 213 کاله پس د قبر خوا کې بل قبر کنستی ده نو د لحد پکې راغورځېد نو د مرګ نه 213 کاله پس مولا علی قاری 240 لیکلي دي او حافظ ابن حجر په تهذیب التهذیب کې 200 په حالاتو کې 230 لیکلي دي 213 کاله پس خوا کې وسره بل قبر کنستېده د لحد پکې وغورځېده وایي داسې سالم پروت و له په کم ورځ چې سړی مړ شي او په هغه ورځ څنګه سالم پروت دومره لوی انسان او دومره لوی شخصیت دا ولې دا دومره لوی شخصیت دی خدای پاک جوړ دا د حلال خوراک برکت دی زمانو حلال خورئ د حرامو نه ځان ساتئ چې څومره درنه کېږي لږ خورئ لږه ګټئ خو حلاله ګټئ حلالو کې به دا برکت وي چې ژبې نه به ګند نه وځي صفا خبرې به وځي حلالو کې به دا برکت وي چې عبادت ته به د شوق پیدا وي حلالو کې به دا برکت وي روح به د تازه جوړ به الله سره نسبت به پیدا وي او په حرامو کې دا برکات نشته روح به د رنځور شي تباه به شي سا چې د نه بیوځي دا روح الله دا رنځور روح چې وباسي نو دا به الله په کومه طریقه وباسي وایي خدای زما د توبه په دومره ګرانه باندې چې دا د ګنده سړي نه سا وباسي که نه نو داسې مثال دی لکه د جمدي څاروي نه چې په ژوند څرمن وباسي مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چې راغی خلاصېدی ته نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 2 څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي یو مرګ دی وایي واقعي یریږي خلک که نه څوک یې نه غواړي یو مرګ دی څوک یې نه غواړي خلک د ځان خلاصوي نه یې غواړي څوک یې نه خوښوي خو نبي علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي
رسول الله مبارک فرمائی چې د ډیر حرام مال نه چې آخرت کی حساب کتاب ګرانی غریبی خلک د آخرت حساب کتاب کو احسانی کی زمارونو مرگ نه خلاصې قطعا نه کیږي نه دې څوک بچ کیدی شي یو ښځه و د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چاوی چې زما زوی مړ شو دقه یو زوی او چې دا به څنګه جمدي شي چاوی یاره پلان کیږي که یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که څه دم درود دلو کی دلال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي دا خو اسان علاج ورېږه اوه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کله خو مړې نه دي شوې ولې نه زما نیکه خو مړو بل کور کله لاړ تاسو کله خو مړې نه دی شوې واپ دا بل و زموږ پلار نه و مړ بل کور کله لاړه یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دی شوې ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ بل کله لاړه تپوس کی تاسو کله خو مړې نه شوې یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کله لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړي نیا به دې مړي که هغه ني د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړي د هغه ورور به مړي بل به مړي وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که زما بچی مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نه سیم مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړې نه شوې او بس پوه شوم ښځه پوه شوه چې ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي او د انار دانې پکې پرتې وي یو کاسه ده د انار دانې پکې پرتې وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي که د میند نه رالې هم راغېشتی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرته په لاس کې درته ښکاري وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې دي او ته ترې کمه رالې راغېشتی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه دی یو ګوټ نه راوچتې تا ته مشکل شته نشته داسې ما ته مشکل نشته ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک ده دوی هغه ګوټ نه والا هغې نه والا هغې څه مشکل درته شته وی نشته هغسې ما ته مشکل نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي جاز غرق شي پکې 300 مړه شي دې سره څه چل کوي وی ما سره بلا فرشتي دي په لکونو فرشتي دي زه په خپله ساګانې نه وباسم چا نه په خپله وباسم چا پسې یوه فرشته لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم دا خو یو نظام دی زما لیکن الله ما له خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې
کینم او دا خپل دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سره راښکېږم طاقت الله را کړ دی فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي ته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوځي دی په دا کټ کې پروت دي دوه قسمه انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړې وه چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یېرېږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله واله راشي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی دی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته نو چې کم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي او چې کم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي دی ته محرومه کړي نو چې ځنکدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي په دا ځنکدن کې ورته وښیي فرشتې ورته وایي مه یېرېږه دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ دې له به نه ځې نو بیا ورته له جنت هغه ځای وښیي وایي دقې له ور روانې دی په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه د هغه اور نه په سترګو یې وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم څه مو خیال دی دی په تلوارۍ کې به نی دی بیا په دنیا څه کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره به نی ولې جنت یې ولیده دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم دغه جنت له به ځې ولا هم یحزنون هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپوي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی دې پسې خلک خپوي لا هم یحزنون دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ووینې ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې دې خوشحالي چې خدای دا ساره نظر وباسه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نفسا تبدا الله نه خوشاله الله وستانه خوشاله خوش مطمئن به اطمینان کې به رازقنا الله لدی بوزم ارجعي الى ربك چې او نفس ته دا وي چې خپل خدای ته را روان شه رب ته را روان شه دی به خوشاله کې ونی خوشاله راضیه مرضیه تمام خوشاله الله هم درنه خوشاله او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغه کې دن نشه او جنت ته داخل شه دی به دومره خوشحالی پرواز بکی چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم الا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمایي داسې به ته سو باسی لکه یو مشک چې د اوبو ډکې و د هغې نه یو ساعت کې وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي دقه بسې د اعصابه تې وځي هېڅ تکلیف په وته دی او چې دا ساعت یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی اعلا خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن دا روح راوالي د هغه جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله دواړه هغه ونغاړي فرشتو له یې ورکي هغې یې بر اسمان ته روان کي وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په ځای خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې نورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په مونږ دا خوشبویي ولګي نور فرشتې وی یا الله د دې فلانکي دا روح خو په مونږ راولې
او د ده چې په دنیا کې کم ښکلي نوم و په هغې یادېږي. یو بل ته فرشتې ویې لکه د هغه فلانکې د فلانکي زوی حضرت فلانکې ښکلي نوم یې اخلي، هغه وفات شوی دا خوشبویي خو د هغه ده او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهداو هغه جنت الفردوس ته ځي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته ځي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني، دا سا ترې راکاږي او څنګه ترې راکاږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړه، دا یو ډېر لوی عالم و. وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خورې وي او دا اونه ترې راکاږي، د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي، مالوچ به لامدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکېږي دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره او ده هم دواړه ځایونه وښیي، وایي هغه جنت وستا خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو، هغه دوزخ ته به وځې، دواړه ورته وښیي. چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي، چې سا ترې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه، هغه کفن کې فرشتې بندې کړي، چې کفن کې بند کړي بدبویي ته ځي. نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مړ د څښا بینتې ځي، وي دا هغه فلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کوم څښا نوم و په هغې یې یادوي. خیرې ورته کوي، وی خدایه ته تباه کې، خدای رې غرق کا، خیرې ورته فرشتې کوي. خو هر شي که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بره اسمان ته روان کی روان کی روان کی، د اسمان دروازې ته ورسوي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه به ورته کولو نشي، دا هغه ځای نه راوغورځئ لاندې سجین دی هغې ته ورسېږي. یو ظالم بادشاه و، د هغه نه سا ملک الموت وله راغی، او دا په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی. او دومره ظالم بادشاه و چې ډېر ظلمونه به یې کول. ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده. دی ورته داسې غوسه شو، ته څنګه رالې؟ بې اجازه ته څنګه رالې؟ او زما دومره نوکرانو نه څنګه دلته رالې؟ ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. د دې کور خو د انسان په شکل زه خو نه پېژنم، ده وایي ګنې غل دی. زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور، او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي، او زه هغه کس یم ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم، او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم. وایي دا نه کېږي. ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې، وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا، خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي. یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي، یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي. یو سا دی ده چې دا والې ختم. مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه، بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم، وایه شته پکې نشته.
بیا پکې دا شته ورګه د پلنکي را باندې قرض دی، مال دی، دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کم، نه یې سب نشته، خیر و خلاص. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یو سوال کړو، وی پروردگارا د مرګ د اختیار مال راکړه، چې زه کله غواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه ځي. وی خدر مې کزه، مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښه، نو بس ډېر ټول عمر به جان دی. 200 کالو ته چې عمر ورسېد، 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو. ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز، چې مهمان نواز دی او دی میلمه شو. واحد پیغمبران ټول سخیان دي، په ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلې، لازمن به د میلمه سره ډوډۍ خوړه. یو ځل هېڅوک پیدا نه کړل. غلام ته وایي ملګري ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم، لوږې دې مړ کړمه. وی صاحب څوک په دې لاره م نه ښکاري. وی لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه، یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم، زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ. یو بوډا غوندې کافر یې وله پیدا کړه. وی صاحب یو سړی خو په دې لاره روان دی او کافر دی، وی دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم.